ربانی جی دا وسنه دا د مټې د کونسل اجلاس هم د پی ډی ایم د جلسې په حواله باندې دا غونډه را بلل شوې ده د تحصیل صدر او کابینه او دغه شانتي په نورو تحصیلونو کې اکټیویټیز شوي دي او په یونین کونسلو کې زمونږ د پارټۍ د ځیلي تنظیمونو دا د چې هغه خپل هغه کار تقریبا سر ته رسولی دی او څه لږ ډېر کار به پاتې انشاءالله دا به په 2-3 ورځو کې موږ راغونډ کړو او د لنډاکي نه به 10 بجې د عوامي نیشنل پارټۍ یو لوی جلوس چې په هغې کې به د پارټۍ عهدهداران د پارټۍ کارکنان د نیشنل یوث ځوانان د پښتون سټوډنټ فیډریشن کشران او زمونږ نور ځیلي تنظیمونه په هغې کې نیشنل یوث ارګنایزیشن دی په هغې کې زمونږ پی ایس ایف دی نور ځیلي تنظیمونه دي موږ د دې نه وړاندې هم دا ده چې د پېښور جلسه وه د شریکې هغې له هم ډېر لوی جلوس ډېر لوی خلک چې دی په جذبه کې هغه راوتی و او تلي و دغه شانتې د ازادۍ مارچ و د ازادۍ مارچ کې زمونږ ټوله پارټي د سوات راوتی او هغه قوت چې دی هغه زمونږ مشرانو ته ښکاره و دغه شان په بټخیله کې زمونږ د باچا خان بابا برسي وه په هغې کې زمونږ پارټي چې دی هلته هغه ګراونډ چې بیا ډک شو نو هغه د سوات جلوس او د سوات ملګري چې رالو نو هغه د بټخیلې ګراونډ چې دی دغه کو داسې که زمونږ د ګرانۍ خلاف زمونږ نور داسې کارونه دا راغلي دي نو د عوامي نیشنل پارټۍ چې دی دلته په سوات کې یو لوی قوت دی د خیره سره او په اپوزیشن کې یو وزیر اعلی د دیزي دی فیډرل منسټر د دیزي دی صوبایي وزیران د دیزي دي خو عوامي نیشنل پارټۍ دلته کې چې دی ښه قوت کې ده په ملګري ښه په جذبه کې دي انشاءالله تعالی په 20 تاریخ چې دی 10 بجې به د لنډاکي نه مونږ وځو زه ټولو پښتنو ته ټولو د پارټۍ کارکنانو ته د پارټۍ عهدهدارانو ته ټولو ته دا وایم چې د سرو جنډو د سرو ټوپو سره په هغه ورځ باندې موږ په 10 بجې روان شو او په ټیک ټایم باندې موږ د لذاک روډ ته ورسو او دا زما یقین دی چې د سوات نه به یو تاریخي جلوس وځي ډېره مهرباني او مننه پی ډی ایم جلسه ده هغې کې د خلکو جذبه چې څومره ده نو داسې اندازه ده چې دا به یو تاریخي جلسه وي او هغه کم ځای چې مقرر کړی دی نو هغې کې د راتلو به هم نه وي د هغې حکومت چې د دغې حالت نه خبر شوی دی نو څه نوې نوې شوشې پرېږدي عمران خان پرون لګیا و چې موږ به هم نه کوو او دې هم نه کوي نو ته څه کوې تا خو چې څه کړي دي هغې دې کړي دي اوس د هغو پروګرامونه خرابول غواړي نو ما خیال دی که دغه په دې طریقه باندې د منې کولو یا دا کوشش وکړو نو دې نه به ډېره لویه مسله جوړه شي او بیا به داسې وي چې بیا به راټینګولو نه وي نو زه حکومتي ادارو ته هم دا وایم چې هغه د دې عمل نه قلار شي او دا د خلکو یو جمهوري حق دی د په خپله چې څومره جلسې کړي ابتدایي ده کړې ده مخکې ګوجرانواله کې جلسه وه نو ده پکې وویل چې ماسک نه به بغیر څوک ګراونډ ته نه ځي په هغې پسې ده په کنونشن سنټر کې یو سرکاري ځای دی او په سرکاري خرچونو باندې خلک راغونډ کړه نه پکې د ده ماسک و نه په دغه کې چې دننه کسان ناست نو د هغو ماسک و نو په میدان کې ماسکونه اچوئ او بهر د هغې وایلیشن یې کوو نو دغه خبره ده چې اوس دی که دا حربي استعمالوي نو دا به ډېر یو خرابۍ خبره لاړه شي او زمونږ خو پکې دا دغه دی که څه وخت پاتې نو د هغې نه به نور هم زر شي د اتله چې دي هغه یقیني شوي دي په خلکو چې څومره د مهنګایۍ او د دې دا بوج دی په عوامو باندې بازار کې چې څوک ګرځي ستاسو د میډیا کسان ګرځي چا نه تپوس کوي انټرویو اخلي نو هر سړی خفه دی هر سړی د هغې نالان دی چا ووټ ورکړی دی هغه وایي چې ما ورکړی دی سعودي یا میډل ایسټ نه خلک راغلی وي مونږ په ووټ پسې راغلي وي بدر خان له ووټ ورکړی دی نو اوس هغه کنځاګانې خوري باینده دپاره وي مونږ دا طرف چېرته به په سترګو نیونو او چې څومره خلاف کیدی شي مونږ به کوو چې دا سړی د دې کرسۍ نه لرې شي او دا قوم لږ ساه واخلي او دې په خپل لغ باندې بودباش او د دې خاوندان شي او دا کومه مهنګایي وغیره دا چې راغلي دی بدامني چې څومره ده د ماشومانو سره چې څه دغه کېږي د یو تن دي دغه نه که سزا ورنه کړه دا هم د دې اسلامي دغه چې دی راوایي او د مدینې ریاست وایي نو په هغې کې خو دا طریقې نه کېږي دا کومې چې شروع دي
نو زمونږ دا دغه دی چې د خپل نظام څو ورځې چې پاتې چې دا وجه لري خلکو ته به پته ولګي او د پی ډي ایم جلسې چې دي نه انشاءالله هغه ډېر په عروج روانې دي او نه دی منې کولی شي او نه پاتې کېږي ستاسو ډېره مننه بسم الله الرحمن الرحیم زما د دې علاقې غیرتمندو پښتنو وروڼو په 22 تاریخ باندې زموږ د عوامي نیشنل پارټۍ د یو جلوس په شکل کې به موږ ځو پېښور ته د پی ډي ایم د جلسې پروګرام نه زما د خپلو ټولو پښتنو وروڼو ته درخواست یو میسیج ورته کوم چې زموږ د عوامي نیشنل پارټۍ د ملګري دا د ټولو نه زیات دي ځکه چې د یو حیثیت پکې د میزبان دی دوی به خدمت هم کوي د دې نورو ټولو علاقو نه به ورله خلک راځي نو چې موږ ډېر په جوش و خروج سره او په اتفاق سره وځو او چې دا کومه جلسه چې ده دا د دې حکومت اخرنۍ جلسه وګرځي او دا حکومت ته دې دغه سره ختم شي نو ډېره مهرباني وي تاسو ټول په اتفاق او په اتحاد راوځئ ډېره مهرباني مننه